بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو مرګرو شاګردانو اراکینی جماعت ته یو مختصره خبره کول غواړم او هغه دا چې په دې ورځو کې شعبان او رمضان کې زمونږه دوره تفسیر شروع کیږي. د مخکې نه مونږه دا طریقه کار دا چې په 10 شعبان مونږه دوره تفسیر شروع کوو. اوسو مونږه اعلان کړو چې په 10 شعبان 4 اپریل باندې به مونږه دوره تفسیر شروع کوو. ان شاء الله هغه دوره تفسیر به مونږه په هغه 4 تاریخ سحر 8 بجې افتتاح کوو. ټولو مرګرو ته دا یو درخواست دی چې د حکومت د طرف نه هم په غاڼه باندې پابندي ده او څه د پرهیز د وجه نه هم په کار ده. عوام مرګري په دې باندې مطمئن دي. نو موږ به داسې کوو چې تاسو به په خپلو ځایونو کې په خپلو کورونو ډیرو کې نیټ ته ناستئ او انشاءالله لایو په ابوالیمان پیج باندې به زمونږ درس اورئ. ځان ته به قرآن مجیدونه ایښودي، کاپیانې او قلمونه به در سره وي، ځان له به لیکل کوئ. په اف ام باندې به هم مونږه درس جاری ساتو انشاءالله. سکال اف ام به هم لګو. د دې وجې نه کیدای شي چې په 5 تاریخ حکومت اعلان وکړي او دا پابندي ختمه شي. نو څنګه چې پابندي ختمه شي فوراً به تاسو پنځپیر ته ځان را رسوئ. د پنځپیر خلک تاسو ته په انتظار دي او ستاسو راتلو ته ډیر لیواله دي. صرف پنځپیر نه بلکې صوابای، درا، سمیل آباد، زیدا، کډې، ټانکوای او خواوشا کلی، شاه منصور ټول مرګري تاسو ته په انتظار دي. نو تاسو به ان شاء الله بیا چې څنګه اعلان وشي نو فوراً به تاسو پنځپیر ته ځان را رسوئ. زمونږ درس به ان شاء الله هماغسې جاري. خو اول یو ورځ دعا هغه به تاسو په نیټ باندې اورئ. فلحال لا راځئ ما، ځکه چې حالات دغسې دي او چې کله حالات سم شو ان شاء الله زمونږ درس الله به هغې له حالات سم کي. زمونږ دعا ده چې الله دې په دې ملک کې دا وبا ختمه کي. الله د مسلمانانو ټول ملکونه، کاغه امارات متحده دي، کاغه المملکت السعودیه دی او که نور اسلامی ملکونه دي، الله دې هغه د دې وبا نه وساتي او الله دې ټولو کې امن او خوشحالي راولي او الله دې د نیکو اعمالو توفیق او طاقت خلکو له ورکړي چې د ګناهونو معافي وغواړي او نور نیک اعمال شروع کړي. موږ به د الله کتاب وایو او ان شاء الله هغې سره به نورم الله خوشحالی راولي. خو یو څو ورځې به تاسو په نیټ باندې یا په اف ام باندې درسونه اورئ او چې کله حالات سم شو نو بیا به پنځپیر ته راځئ. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو حافظ او ناصر شي او الله دې زمونږ د ټولو امداد وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.